دا یو خور سوال کړی دی، وی زه د خپل خاوند سره کور کې اوسېږم او په دې کور کې زموږ سره زما خواښ هم ده او زما د دې خاوند خور هم ده، نو روزانه د لامبل د دې د لاسه ماله حیا راځي، لکه دا راته ګران دي چې هر سهار پاسم او څه کوم د هغوی په مخ کې لامبم، نو آیا زه تیمم کولی شم او که نه؟ الجواب چې انسان د جنابت په حالت کې په ده لازم دي چې غسل به کوي، چې یو سړی د جنابت په حالت کې نو په ده باندې څه دي؟ لازم دي چې دی به غسل کوي. وإن كنتم جنوبا فطهروا، حدیثونه هم دا خبره واضحه ده، خو د دې غسل نه تیمم ته کله وړی شي چې کله اوبه نه او یا اوبه استعمالول ولا نقصان ورکوي. دا دوه خبرې دي چې کله فلم تجدوا ماء څه معنی اوبه ونه مومئ، دا کومې چې نشي استعمالولی دی هم داسې دی چې لکه او دې لپاره نور روایت هم دي چې اوبه استعمال نقصان ورکوي، نو بیا دغه ټیم کې تیمم کولی شي. دوه حالات دي. دا خور په کوم حال کې ده؟ دا په یو کې هم نه ده، نو دې خور ته دا وایو مونږه چې ته د حیا د لاسه غسل نشي پرېښودی، د حیا د لاسه غسل نشي پرېښودی، او بنده له پکار دي چې د الله نه هېرېږي، د الله یره دا په ټولو باندې له پاسه ساتي. فلا تخشوا الناس واخشون، الله د خلکو نه مه هېرېږي، زما نه هېرېږي. اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان کنتم مؤمنین. او حیا ګوره په دوه قسمه ده، حیا په څو قسمه ده؟ په دوه قسمه ده. یو هغه حیا ده چې شریعت یې زموږ نه غواړي، او یو هغه حیا ده چې شریعت یې زموږ نه غواړي. شریعت دغه حیا نه منع کړې. دا خور چې کومه حیا ذکر کوي دا خو د شریعت خلاف ده. یعنې اوس د حیا د لاسه یو شرعي کار او د شریعت یو مسله څنګه پرېږدي؟ څه په خیال دی؟ موږ دې خور ته داسې ویلی چې ته داسې وکړه، یعنې غسل د خلکو د راپاڅېدو نه مخکې یې کوه، داسې ټیم کې وکړئ چې خلک کور کې مشران کور کې ودی یا بل ځای کې یا هسې طریقه جوړېدی شي، خو مقصد د خبرې دا دی چې غسل پرېښودی دې دپاره جایز دي؟ نه دي جایز. والله اعلم.